دا سوال چې کوم دی نو دا اصل کې صلات الحاجه متعلق معلومیږي چې صلات الحاجت چې خلک وایي مشهور دی په دغه باندې نو په هغه باره کې داسې حدیث راغلی دی په دغه نمخ کې ذکر کول نمخ کې دا خبره ده چې مسلمان د پاره دا پکار دی چې کړ دی د الله عبادت کوي ثابت عمل سره ثابت طریقې سره د عمل وکړي چې خبره دلیل د کتاب او سنت سره راغلی وي قران کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي ځکه اصل عبادت کې هغه ممنوعیت ته چې نه به کوي توقف ته دا څنګه ویل کې دا عبادت مشروع ده مګر په صحیح دلیل سره هر چې صلات الحاجت ته دا کم مشهور عمل چې د منځ دی د باره کې ضعیف احادیث منکر روایت راغلي دي چې هغه صحوجت نه قائميږي او عمل کول پاغي باندې نه ثابتي هغه د عبد الله بن ابي اوفا الاسلمي حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته فرمایل چې حاجت الله ته یو مخلوق ته بچاردام دیو کې 2 رکعات مونږ دیو کې به دا دعا و لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم اسالك الا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها لي ثم يسال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای به الله نه سوالو کی دنیا سے خبره کو د آخرت متعلق څه چې دی غواړي الله به الله ورکي ابن ماجه روایت ته لیکن دا روایت امام ترمذی چې راوړی دی نو بخپل رسول فرمایل دي چې د سند کې کلام دی کې فائد بن عبد الرحمن دی او ضعیف ته احادیث دي شیخ البانی رحم الله فرمایي بلکې دا ضعیف ته سخت امام حاکم بخپل فرمایلی دي امام حاکم فرمایي چې دا فائد بن عبد الرحمن چې کوم دی نو د عبد الله بن ابي اوفانا دا کوم صحابي چې ذکر شو راوی د حدیثو د دنه روایتونه کړل خو موضوع او منګړت روایتونه نقل کړل د نور علماء په دې باندې کلام کړي امام احمد فرمایي چې دا راوی چې کوم دی فائد بن عبد الرحمن متروک دی پر خو دې شوی دی نو کله چې دا حدیث ضعیف ته سندن غره دا او پاک خبره چې انسان د الله نه دعا وکړي د شپې د اذان اقامت په منځ کې منځونو په اخیری حصہ کې چې کله سلام نه ګرځول شي دغه مخ کې دعا د جمعې په ورځو کې جمعې په ورځ باندې چې خاص ټیم د دعا د قبلېدو د روزدار د پاره د روزې په حالت کې نور الله عام فرمایي زمانه دعا وغواړي چې قبلوم کله چې وستانه سوال وکړي زما بندگان زما متعلق نو تو چې زنه زم الله فرمایي زنه زم دعا د دعا کوونکی غوښتونکي قبلوم کړي زما دعا غواړي فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله کول نمونه دي د الله نه باغی سره دعا غواړي بس عام دعاګانې غوښتل پکار دي استجابت چې کوم ټیمونه دي دعا د قبلېدو هغه نور اسی د مصیبت او د غم او د پریشانی په ټیم کې یو صحیح حدیث کې د سراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء متعلق دا خبره کړل چې پیغمبرانو طریقه ده کله چې هغه باندې پریشانی سره غم راغی نو هغه مازه ته پاسې دل موږ به کو نو موږ کول د غم مصیبت حاجت په ټیم کې داشته ده خدا کوم خاص طریقه چې ذکر شولا په دې طریقه یا دا کوم روایت ته خاص په دې باره کې نه دا ثابت نه ده والله اعلم